من آج اپنی حکومت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ریاست مدینہ کا انصاف یہ ہے کہ ایک بچہ 2 سال محنت کرے، نہ راتوں کو نیند کرے اور نہ دنوں کو آرام کرے، صرف اپنے امتحان کی تیاری کرے، اور جب نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو جیسے اس کے مستقبل کے ساتھ ایک بیہودہ مذاق کیا گیا ہو۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اگلے سال 21 توبوں کی سلامی سوات بورڈ کے ان عہدیداروں کو دی جائے جس نے قابلیت کا جنازہ نکال لیا، جنہوں نے نہ پڑھنے والوں کو زیادہ اور پڑھنے والوں کو کم نمبرات سے نوازا اور انہیں خودکشی کرنے کا حسین موقع فراہم کیا۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم خودکشی نہیں کریں گے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اب کہاں ہے وہ انصاف کے پجاری؟ اب کون ہمیں ہمارا حق دلائے گا؟ لیکن ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، اس کے در میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ ان سب سے پوچھے گا جنہوں نے ہمارے خوابوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، جس نے پیسوں کی خاطر ہمارے پیپرز کی غلط چیکنگ کرائی۔ کس طرح ایک بندہ 1100 میں سے 1100 مارکس لے سکتا ہے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ امتحان میں سراسر غلط چیکنگ کی گئی ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو۔ انہوں نے ایک طرف اسکول کالج میں 1-2 بندوں کو 1050 پلس مارکس دیے اور دوسری طرف باقیوں کو 400 500 یا 600 میں سے مارکس دیے۔ اب ہمیں کون ان مارکس پر ایڈمیشن دلائے گا؟ اس کا صرف ایک حل ہے کہ یا تو سارے پرچوں میں دوبارہ امتحان لیا جائے یا پھر مخلصانہ طریقے سے پرچوں کی دوبارہ چیکنگ کی جائے تاکہ جو حقدار ہے ان کو ان کا حق دیا جا سکے۔ زمانم سمیہ ده او زه د سوات سره تعلق لرم او زما تعلق د یو داسې خاندان سره دی چې په هغې کې ګرلز ایجوکیشن ته هېڅ کوم توجه نه ورکوي، نه ولې اهمیت ورکوي، سوا زما د پلار نه چې هغه زموږ دپاره ډېر محنت کوي او زموږ ایجوکیشن ته ډېره توجه راکوي، د دې دپاره چې هغه زموږ نه امیدونه ساتي چې زموږ نه به یو قابل او ایجوکیټډ انسان جوړیږي۔ نو زموږ خپل کوشش هم سوا دی چې موږ د هغه امیدونو باندې پوره راشو او د هغه خواهشات موږ پوره کړو۔ زما چې دی په کلاس کې سیکنډ پوزیشن دی، زما 94% نه په کمه نه راځي، او زما په بورډ کې چې دی په بورډ کې زما 980 مارکس راغلی دي، پرسنټیج مې 90 هم نه بلکې 89% زما راغلی دی۔ آخر ولې د نیمو شپو پر به زه ناست وم، زما پلار به هر د لږ لږ ټایم پس په ما پسې راتلو چې بس دی سمله چې ستا خوب ونه شي ته به سبق څه ووایې، خو ما به ورته ویې نه چې زه محنت وکړم ما ته به څنګه مارکس میلاویږي۔ د نیمو شپو پورې ما د دې دپاره محنت وکړو، د پېشمني پورې به زه ناست وم، ټیچر به موږ ته سبق نه وویلی، ټیچر نه مخکې به زه لګیا وم، ما به سیلف سټډي کوله چې زموږ نه څه پاتې نه شي، چې زما کانسیپټ کلیئر وي، که زما نه په پیپر کې څه هیر شي نو زه به د خپل کانسیپټ نه په خپل ورډز کې ولیکم۔ تاسو زما پیپر یې چیک کوئ، زما په پیپر کې ټول ورډز زما خپل دي، ما انګلیش ورډز د نوټس مطابق نه دي لیکلي، نه ما د گایډونو نه فالو کړي دي، نه ما چیټینګ کړی دی، زما ټول اون ورډز دي۔ تاسو دا پیپر چې چیک کولی که تاسو وایي چې ستاسو رزلټ صحیح راوتی دی او موږ داسې لګیا یو، تاسو ته به بیا دا پته لګېدلې وه که تاسو زموږ د پیپرو اولنی اخرنی پیج صرف کتلی وی د هغې نه به تم تاسو ته اندازه شوي وه چې کم ورډز چې دی هغه اون دي او کمی کې کانسیپټ دی او کم چې دي نو هغه چیټینګ دی او کمی کې کانسیپټ نشته، تاسو ته به د دې اندازه شوي وه۔ د هغې نه پس به بیا تاسو لکه که مارکس ورکول نو موږ به وي چې صحیح ده، خو تاسو هسې ټیک مارکینګ کړلی لکه د خپلې مرضۍ مارکس موږ له راکړي دي، داسې کار یو تاسو کړی دی لکه تاسو چې زکات ویشلی، نو چې زکات تاسو ویشلو د مارکس بیا خو به یو ټول له یو شان ورکولو که نه، د یو حق یو بل له ولې ورکوو؟ هغه فرینډ زما چې په 9th کې واده شوه 10th سبق هغې نه دی ویلی، صرف اګزام یې ورکو، نو د هغې 1035 مارکس رالو، او زما هغه فرینډ چې د هغې سپیلنګ مسټیک زیاتې د هغې 1022 مارکس راغلو، او زما هغه فرینډ چې د کامچور د هر ټیچر نشي خوښه کامچورۍ په مطابق، نو د هغې 1000 مارکس څنګه رالو؟ تاسو په خپله باندې سوچ وکئ، محنت د هغو سی وه او که زموږه زه دا نه یم چې هغو له به یو داسې نه م ورکړي یا هغو نه زه جلس کېږم، د زما حسد نه دی، نه ماله په هغو قار راځي، خو زه خپل محنت ته ګورم او خپل سټډي ته ګورم، زه خپل انټیلیجنس په بیس نه یم لګیا، زه د خپل محنت په بیس باندې لګیا یم چې ما ته زما د محنت په بیس دونه مارکس نه و پکار۔ زما میټرک چې دی هغه ما په سکالرشپ کړی دی، زما کوشش دا و زه به اف ایس سی په سکالرشپ کوم د مارکس د وجې، نو بیا به ډایرکټ ایټه ورکوم، هغه هېڅ هم ونه شو۔ تاسو په خپله لږ سوچ وکئ او موږ ته د انصاف راکولو کوشش وکئ، لږ شانتې سوچ وکئ، تاسو ته به بیا انصر میلاو شي د دې چې موږ ولې داسې لګیا یو، زموږ دا خفګان په څه دی؟ که دلته کې تاسو موږ ته انصاف را نه کړو
نو الله په شانت انصاف کوونکی یو باچا نشته. الله پاک رحم کوي، انصاف کوي د ټولو بندګانو سره یو شان دی. دا اگزام نه رحم شوی دی نه انصاف شوی دی، دا خو د مارکس زکات ورکړی شوی دی، او د مارکس زکات یوازې نه دی، د یو حق بل له ورکړی شوی دی. تاسو په خپله سوچ وکئ، داسې په کار وه. تاسو زمونږ په سکولونو کې زمونږ ریزلټ وګورئ، تاسو زمونږ د ټیسټونو نه زمونږ چې دی زمونږ تاسو واوروئ هر څه، تاسو ته پته ولګي. تاسو زمونږ صرف چې د چا اعتراض دی په مارکس، تاسو چې د هغو ری چیکینګ کوئ، تاسو څه پته لګي چې په دې کې راله ښه کم کوي د قاره. تاسو د ټولو ری چیکینګ ولې نه کوئ چې تاسو ته د اصل نقل صحیح اندازه وشي. بس دغو نه ما ویل غوښتو که تاسو کې لږ شانتي انصاف او همدردي، نو تاسو به زما دې خبرو ته لږ سوچ وکئ چې زه ولې لګیا یم، زما دا خفګان په څه دی. یوازې زما سره نه، د ډېر ښه سټوډنټانو سره تاسو ډېره ناانصافي کړې ده چې دومره قابل سټوډنټانو له تاسو په 600 کې او په 700 کې ورکړي دي او نالایقو له تاسو په 1000 کې ورکړي دي. تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې دا تاسو له پکار وه. مخې ته به څوک تللی شي د دې مارکس د وجې. دا مارکس خو په هر ځای کې پوینټډ دي، نو چې تاسو زمونږ دې مارکس کې چې دی دومره ډیفرنس د ځمکې د اسمان راوستو، مونږ به څه مخې ته لاړ شو. ستاسو د وجې چې دی یو هلک د منګکانو دوايي خوړه، یو ډایرکټ سیند ته ټوپلو. ولې به داسې کول؟ خو هغو به محنت کړی او که نه تاسو به مارکس یې نه ورکړي. مونږ انصاف غواړو، مونږ ته انصاف راکړی شي، او که دلته انصاف تاسو را نه کو، نو مونږ د آخرت په ورځ باندې د الله په مخ کې انصاف غواړو، او د هغه په شان بهترین انصاف کولي والا هېڅوک هم نشته. I am from Sawat. I am a student who have given metric examination of 2021. I am the second position holder of my class and got 94% and 517 in 550 in reward. By strict checking, I belong to a family who is against of girls' education, but I am the first girl of my family who have given the metric exam and having opportunity and thoughts of more education to become a doctor or any type of successful person. That's why I am doing so much hard working. I have done metric by scholarship, but unfortunately I have got only 89% and 980 marks by a lot of hard work. And my old friends who were less hardworking and so much weak and were lazy have gotten 1032, 1070, 1010, 1078, 1074, 1040 marks. Why? Is this your justice? Is this your honesty? Is this your kindness? If you have any type of sympathy for us and little feeling shame about your this type of decision and giving us this type of result, then come on and look at our faces and give reason to our tears. Just think about your decision, that what you have done. Recheck the papers of all students, and re-announce the result. If you not take any action for our rights, then we will ask you in the day of judgment. And Allah Mighty forgive His own right to all people, but He is not forgiven the rights of His creatures. So just think about it one time, and then you will got the answer.